پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله د پیشلمي ټیم سي زه ته اسانه پښتو وایم پیشلمي خو هغه و چې سهار اذان ګوره چې د روزې میاشت رانوي چې بیا موږ ته پیشلمي را معلومیږي د سهار اذان څخه مخکې یعنې د سهار د داخلېدو څخه مخکې دغه ټیم ته پیشلمي ویل کېږي دغه د تهجد ټیم دی بیا د چا دپاره چې ډېر عبادت کوي یوه ګنټه ټیم دی که د چا دپاره لږ عبادت کوي نیمه ګنټه ټیم دی مثلا اوس خبره دا د یو سړی وختي راپورته شي 2 ساعت 2 ګنټې دی و الله رب العزت ته سر په سجده یو سړی زما او ستا وارو دی که کله راپورته سو 20 منټه د الله په دربار کې 2 رکعات 4 رکعات لمونځ وکړو دعا وکړو بس په 20 منټه بعد بیا اذانونه وسي اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي هغه اصل خبره دا ده چې په دغه ټیم کې الله رب العزت اول اسمان ته راشي الله رب العزت اول اسمان ته چې څنګه د الله سره شای څنګه د الله ذات دی څنګه د الله رب العزت راتلل دی څومره د الله شان دی بس د الله د شان مطابق الله رب العزت اول اسمان ته راشي بیا څه وایي بیا دا اعلان کوي الله رب العزت له خپله جانبه څخه دا وایي من یدعوني فاستجیب له په تاسو کې داسې څوک شته چې له ما دعا وغواړي زه دعا قبوله کړم داسې څوک شته بیا وایي من یسألوني فاعطیه داسې څوک شته چې هغه سوال وکړي هغه له ما غوښتنه وکړي زما پلانی کار زما صحت زما روزګار زما واده زما بچان زما موټر زما دکان زما سفر څونه خو د دنیا د هر انسان په لکونه په کروڑو امیدونه ارمانونه دي اوس الله فرمایي که په دغه ټیم کې یو سړی له ما دعا وغواړي ستا دعا به لازمي زه قبلوم که په دغه ټیم کې یو سړی له ما سوال وکړي لازمي به د هغه سوال زه ورپوره کوم او د الله رسول فرمایي الله فرمایي که په دغه ټیم کې یو سړی له ما معافي وغواړي ګناه جنې سوې ده خطا جنې سوې ده غلطي جنې سوې ده بدکاري جنې سوې ده دغسې نورې ګناوې جنې سوې دي الله فرمایي له ما معافي وغواړه مغفرت وغواړه زه به ورته ته معافي کوم پوه شوه عزیزانو په دې خبره اوس که یو سړی دا شی معلوموي 2 خبرې دي یو سړی کله کله په دا پوه چې هر قدم زه اخلمه په هغه کې زما توره شپه سي په هر قدم کې زه ناکامه کېږم په هر قدم کې زه پر شا روان یم زه پر مخ نه ځمه الله راڅخه ناراضه دی الله راته په قهر دی الله راته په غصه دی نو به څه کول پکار دی په دغه ټیم کې چې کله الله وچاته په قهر او په غصه سي پیغمبر علیه السلام فرمایي د خپل وس مطابق خیرات وکړه ته چې خیرات وکې ته چې صدقه وکې ته چې کله مطلب یو د الله په لاره کې څه ورکړې د الله رب العزت غصه په دغه ویلو باندې ختمیږي چې دا کله پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې وکه خیرات وکه صدقه وکه الله رب العزت د الله چې کم قهر او غصه د هغه ختمیږي ګوره ما او تعالی چې خشم راسي بیا چا غلطي وکړه هغه له موږ معافي واخلي بیا موږ څه کوو موږ ټیک دی سیده معافي دلته چې الله رب العزت په قهر سو الله په خشم سو د الله په قهر خبر یاست عیسی علیه السلام فرمایي چې کله الله په خشم سي الله په قهر سي الله په غصه سي د جهنم اور هم په کپېدو اخته سي چې الله مغفرت وکړي چې الله په خشم سي د جهنم اور هم په کپېدو باندې اخته سي نو چې ته په دا پوه سولې چې الله په خشم دی زما یوه نه 2 کېږي قرار را ولاړ سه صدقه و خیرات وکړه صحیح سلو د الله به قهر ختم سي دا څوک وایي دا جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي او دویمه خبره دا د یو سړی غواړي چې الله زما دعا په هیڅ حال کې رد نه کړي بس ته راولاړ سه په نیمه شپه ټول جهان غافله دی ته راپورته شوې بیا د الله په دربار کې د 2 رکعاته 4 رکعاته 6 رکعاته لمونځ وکړئ بیا دې و الله ته لاس ونیوئ سره د حضوره چې ستا زړه ستا فکر و اخلاص په ټول برابر یې بیا الله ته وایي چې الله زه خو بیمار یم ما ته صحت راکړه
ما ته شفا راکا یا الله زما پلانی مشکل دی زما دا مشکل دفع کا یا الله زما پلانی کار دی دا را پرکا یا الله زما سپلانی گناه وسو ما معاف کا انشاءاللہ ایت یو عذر په دې خبرو کې نه چې الله رب العزت بزما او ستا دعا نه قبلي هر دعا الله رب العزت قبلي چې هغه د شرایطو مطابق یې خو دغه دعا چې کله د نیمې شپې ده دا به الله رب العزت په هیڅ حال کې نه ردوي په هیڅ حال کې الله رب العزت دا دعا چې د هغه ستا و تا ته بیرته نه درکوي چې دا دعا زه قبلومه نه صحیح سلو نو معلومه خبره دا سوه چې دعاګانې به هر وخت کوو لکه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای تاسو چې کله باران ووري دعا کوئ دا د قبلېدو ټیم دی اذان ووري تاسو دعا کوئ دا د قبلېدو ټیم دی او د اذان او د اقامت په مابینځ کې دعا کوئ دا د قبلېدو ټیم دی د جمعې په ورځ داسې مطلب دعا کوئ دا د قبلېدو ټیم دی او خاص ټیم دا د پیشنمې دی دا د نیمې شپې دی په دغه ټیم کې سړی راپورته شي ټول جهان غافل او ما او تا یا بل مسلمان د الله په دربار کې سر په سجده سی او لاس پورته کې الله نه ردی اشه نو که الله رب العزت وسو بل خبره د ما او تا دعا وکړو الله رب العزت نه قبلي نو بیا چې پیغمبر علی السلام مبارک فرمایلی دی الله فرمای ته دعا وغواړي زسته دعا نه ردوم نو بیا د الله رب العزت ویل چې سپارسو بیا د الله رسول فرمایي ته معافي وغواړي الله فرمایي زه معافي درته کوم نو معافي د څه دپاره سو بیا د الله رسول فرمایي الله فرمایي ته سوال وکړه زه به ستا سوال قبول کوم نو بیا دا سوال غوښتنه د چی دپاره سلو الله رب العزت نعوذ بالله د چا سره لوبې کوي الله رب العزت د چا سره ټیم نعوذ بالله پاسه یا مرتي چې په پښتو کې وایو یا نو چې الله رب العزت دې ټولو خبرو سم منزه دي خبره په چا کې رااله خبره په ما او تا کې رااله ما او تا به سوال هغه سوال کوو چې څنګه الله راته ویلې دي پر هغه انداز به کوو چې څنګه الله راته ویلې دي پر هغه طریقه به کوو چې څنګه د محمد رسول الله طریقه د بس نور خبرې په دې کې نه چلی صحیح سلو الله رب العزت را نصیب کی اول دې الله پاک دعاګانې را نصیب کی دویم دی الله رب العزت زموږ دعاګانې را قبول کړي